تی دوائی وی خو چې کله دنه د آغا دوایای اپوزیٹ چیز متضاد چیز سره موجود دی او چې تاغه دوائی اخری په بدن سره نه کوي اثر نه کوي فائدہ نه کوي اکا پاسد ماده چې کومه ده چې کومه دی دوایای سره صدا متضاد ده هغه فاسد ماده لري کول غواړي هغه فاسد ماده لري شي اوس په دوايي داسې ځای سره شي ولګي چې دنه باندې رکاوټ نسوي خالی وي نو دوايي بدن نسو کی اثر کی قران مجید کی خوشته نه داسې فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان دا مقابل لګنا دا مقابل لري کول دي قران مجید ته چې څنګه کینی نو اعوذ بالله وایا دا اعوذ بالله چې دا د زړه جارو ده د زړه صدا جارو زړه جارو کوي شیطانی اثرات تطهیر باطنی هغه چې نوي د قران کریم نه چې کومه فائدہ ده هغه فائدہ اغستل نشي لکه څنګه چې ظاهری دا قران مجید راخلی کنه راخلی قران مجید راخلی نو بیوده سره راغسته شي نه نشي راغسته قران مجید په جبه وای نو په غلطه بیوده سای کې ویل شي نشي ویلې د قران مجید لاس لګولو لا پاکي ظاهری پکار ده ظاهری ویلو له ظاهری جبه پاک صدا پکار ده وسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي وی طیبوا افواهکم فانها طرق القرآن پیدا خلیم لگے سپا کے ودا تو قرآن لار را باچا چې په کمالار راضی نو خلق لار صفا کوي دا قرآن چې په کمالار راضی نو خلو ته صفا کا ډیران ته مجوړو چې خزل په کې پرتی دي ناسوار مسواک استعمال کا صفایو کا ډډو زبان قرآن مرا تیرا صفا کا خلوی فإنها طرق القرآن دا ظاهری صفائی دا اوس دا قرآن مجید خوب فائدہ لکی چې بکم ځای لګي پسړو اوس دن نزل ښه دی دن نزل ګنده دی چې دن نزل کله څه دی ګنده دی د قرآن کریم چې کومه فائدہ ده هغه فائدہ د قرآن کریم ملاویدلې انشي ملاوي د قران کریم چې کومه فائدہ ده هغه فائدہ نشي ملاویدلې عثمان رضی الله تعالی عنہ یو قول له عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې هغه وای لو طهرت قلوبنا لما شبعت السنتنا من كلام الله لو طهرت قلوبنا لما شبعت السنتنا من کلام الله کچرته زمون زړونه پاک وي نو زمون جبه به قرآن نه مړې شوه اثر به کوم ځای راغلو جبله تطهیر باطنی هغه ضروری دی قرآن کریم کې صاف ویلي دي سورۃ الاعراف کې وی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق یقینی دا چې اړوم زه د خپل آیاتونو د پوهینا او د خپل آیاتونو د فهمنا د خپل آیاتونو د نورنا د خپل آیاتونو د برکتنا د خپل آیاتونو د رحمتنا سوق تیاړو ما الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق اغه خلق تیاړو ما يتكبرون في الارض بغیر الحق چې هغه ځان اوچت حسابي ځان اوچت حسابي پزماکه کې نامناسب يتكبرون في الارض مستكبر دا د زړه سیز دی دا د زړه مرض دی بیماری ده د زړه څه دی مرض دی او د زړه بیماری ده چې کله زړه کې دا راغی
نو د آیاتونو چې کومه فائدہ دا هغه ملاوېدلې داسې قران کریم کې ډېر سيزونه دي امراض ذکر کړی دي چې هغه خلق د قران نه فائدہ غستلې نشي دا قران کې وایي وما يضل به الا الفاسقين د قران نه چې فائدہ ناخلی او محروم ني ناغه هغه دي چې د انسانيت حد کراس کړي الخارجين عن حد الانسانيه عن حد البشريه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض دا بیماری چې بچا کیوي او قران نه फायदा غستلې محروم نه نا محروم ای ودن باطن کې پزړه کې چې رکاوټونه موجود دي او زړه پاک نه دی نو هغه خلق د قران نه فائدہ نشي غستل د قران کریم نه د فائدې غستلو لپاره تطهیر باطینی ضروری دی غلط عقیده وی شرکی عقیده وی محبت د دنیاوی حب جاهوی د شهرت محبتی دارنګي فزړه کې دنه تکبر وی غرور وی حسد وی بغض وی دا د قران کریم نه فائدہ نشي غستل د قران کریم نه د فائدې غستلو لپاره تطهیر باطینی ضروری دی قران کریم ته بدازله صفا کې لومبای سپاره کې دا ویل دی هدل للمتقین دا فائدہ ور کوي هغه خلکو لا چې دا غي پسړه کې سوي تقوا وي یعنی دنه باطن پاک کړي د زد عینات حسد او تکبر نه د قران کریم فائدہ بیا په حد ولاړ نه ده دیو د پمخه په بربوزي پمخه واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمان خو شرط دا دی چې قران کریم تبا تطهیر باطن نیت په صفا کی او د زړه نه به د ګناوونو محبت ختم کی د زړه نه به د دنیا محبتونه ختم کی قران د زړه نه به تقلید شرکیه اب ختم کی خواہشات مینا دا به ختم کی قران کریم څه کوي چې لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون قران کریم سره چې لګي نو مطهر لګي قران کریم چې لګي نو مطهر ځای سره لګي لکه ستوره په صحیح ځای لګیدم انو دا آیات په صحیح ځای لګي آیات په صحیح ځای لګي فلا اقسم بمواقع النجوم اوس په دا آیات په صحیح ځای لګي نجم آیاتونه د قرانم دي دا په صحیح ځای لګي خټه په ګټه باندې ولګي او رست رزه وتا ته د آیاتونو نه فائدہ نصیب کیږي فائدہ به نصیب کیږي خودی ته بسړه پاک راوړل پکاري ته آکي پرشوي پر آوي کې پرشوي خالی راشه چې ډک شي چې ډک راشه نو سبا ډک شي قران ته زړه صفا کا قران کریم بدل فائدہ درکې فائدہ بدل قران کریم درکې الله رب العزت پمون باندې مهرباني وکړه رحم پمون باندې وکړه د چټیانو ورځې دي او طالبان وایي چې چټیانې چټي تیرول غواړي چټي تیرول غواړي چې لکه دې کې به بس فرض مول نه علاوه خلاصې نشته او نور بلکا خوراک او ګرځیدلی او چکرې وي
ابیاوم الله رب العزت لکه په چوټیانو کې تاسو بختور قران کریم تکین ولې نو خلک الله رب العزت صدر کول غواړي کنه الله رب العزت پیر سونه دا الله در باندې یو سود دی هغه سود الله رب العزت کول غواړي نو چې هغه سود الله رب العزت کوي الله رب العزت قران کریم غونته میوه موږ لرا کوي د قران کریم یو آیات کریمه د دنیا او د دنیا د مافیها نه سره هغه نه بهتر دی لکه نبی علیہ السلام نفلی عبادتونو ذکر کړی دي او مالونو نبی علیہ السلام مالی عبادت بدنی عبادت دواړه ذکر کړی دي چې د دې نفلی مالی عبادت نه او د نفلی بدنی عبادت نه قران کریم بدرجه سره بهتر دی و فضائل اعمال کی روایت نه تعلیم کا وکنه خدای باندې روایت کرنی راغلی فضائل اعمال چې یو آیات کریمه زدا کول دا د سلو رکعات قبول شو نفل نه زیات ثواب دشته او یو آیات کریمه زدا کول د یوی اوخینا د خیرات کولو نه زیات ثواب ده نه چې یوی اوخی سره برابر دی یوی اوخینا خدا نبی علیہ السلام هغه صرف پویا کولو یو آیات دی یوی اوخینا بهتر دی دو آیاتونه ده دو اوخونه بهتر دی درې آیاتونه ده درې اوخونه بهتر دی روایت کشته او بوای ان شاء الله په ځل اعمال کې به تراشی کال کې خاصم دی کنه مشکات شریف کم د فضائل قرآن کی اوس دا نبی علیہ السلام خلق پویا کئی لکه د دنیا مادیات اس شی د قرآن مقابله کوله وهو خیر مما یجمع دا خلق کو چې سره غونډې د دینه بهتر دي ګوره کم مال او کم بدن چې په دین لګي دا غینه قیمتي مال بل نشته او دا غینه قیمتي بدن بل په هغه کې چې کم نفلی دي دا غینه قران مجید غوړه کو قران مجید دا غینه سکو یعنی یو سړی وای چې زه نفل کوم بس مال دا ډیر دي قران دا کولو د ضرورت دی نو د درځ سل رکعات نفل کول شي نشي او بیا د قبلول ذمہواری وسو کلی او یو آیات کریمه زدا کول یو آیات کریمه زدا کول دا نه چې سل رکعات دي د سلو نه څه دی افضل دی یو سړی دی او هغه د ورځې یو اوخه خیرات کوي یو اوخه چې نن سبا نی نو د 10 لک روپو وي هغه د ورځې 10 لک روپۍ خرج کوي او د الله په لار کې ور کوي نو دومره د دې خرچې نه بهتر هغه یو آیات کریمه زده کول یو آیات کریمه زده کول پاغي باندې ځان پوهه کول دا د یو آیات کریمه نه بهتر دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتخی د قران کریم چې کم نور دی او د قران کریم چې کم برکت دی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی ملفوظات کی ذکر کړی دي داغه ملفوظات شیخ الحدیث پای کی ذکر دي چې هر یو ذکر چې ده کنه هر یو ذکر دا یو نور لري یو خاص لري او دا په دې سره باندې اثر کوي سبحان الله الحمدلله استغفر الله اللهم صل علی محمد دا په دې سره یو څه کوي یو نور دی خواغه فرمایلی دي وې دا هر یو ذکر رنگ چې ده کنه نو دا ورپسې ختميږي مزر کده ګناونه کوي کنه دا رنگ بیا زر سکیږي ختميږي ولګیمو خو زر سکیږي ختميږي وی سیوا د قران د رنگ نه وی د قران رنگ چې په زړه ولګید وی دا بتی او زوال له سریع او زوال نه وی دا بیا نه لرکیږي دا نه لرکیږي بیا د قران رنگ چې په زړه باندې ولګید د انقلاب راولي د بدلون راولي د دې وجنا د قران رنگ زړه ته منتقل کول پکار دي زړه ته منتقل کول پکار دي کپدی نیت باندې مون قران کریم واوري او قران کریم من صدقو په دې نیت باندې
من سره به دا غم نی چې دا خو زړې خبرې دي اکه توجیه ده نو یا لکه د خدای باندې دا خو دا توجیهګانې پکې زمون خبرې راغلې که نه لکه د قرآن کریم صرف ویل چې دی تلاوت نو دا اثر لري او چې لای بیا په مطلب پوهېږي راشه که ته ودېږي کریله ور نیم چړه بیا چې لا په څه پوهېږي لکه تش په تلاوت باندې مجمع مسلمانه شوې ده یو نه بلا خو پوره مجمع مولانا عبدالمجید ندیم رحمه الله تعالی په خپله فرمایل چې ما په برطانیه کې په یو مجلس کې د سورت مریم تلاوت کو د سورت مریم وی پورا نه پورا مجمع ټوله مسلمانان شو ټوله صرف په تلاوت قرآن مجید تاثیر لري خو لکه دې ته زړه صفا کول نه زما دا مطلب نه چې ته اول ولی الله شر پس د هغې نه خو لکه ساده زړه دا د تانوي صاحب تعبیر دی څه شی ساده زړه وی ساده زړه والا راوړه ګلدار نه چې لکه ما خو تعلیم هم کړی دی او زمونږ علاقه کې چې پلان کې رسم کېږي تا پکې ګلونه جوړ کړي دي دا ته لږ کته ساده زړه هغه وی راړه او یو ډاکو وی ډاکې کوله راپاسې امام اسماعي باندې راپاسې امام اسماعي نه دی مشهور لغت والا عالم چې امام اسماعي باندې راپاسې وته چې پیسې راواله امام اسماعي حیران شو او خو د مدرسې سړی چې لکه خلک د بل چا نه پیسې وملي لګا هغه ورته خدای دې غرقه داسې کوي پردی ماللی دا تعالی جایز دي هغه ته نصیحتونه مه کوه پیسې راواله سړیه هغه ته دا څنګه سړی د خدای باندې د خدای نه یریږي هغه ته زمونږ روزي په دې کې دا مړه نصیحتونه مه کوه پیسې راواله هغه ته دروغ وایي ستا روزي په دې کې نه ده ستا روزی په اسمان کې ده هغه ډاکو ته وایي دا کم ځای کې دي وی الله ویلي دي وی الله کم ځای کې ویلي دي امام اسماعي ورته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وفي السماء رزقكم وما توعدون آیات کریمه وایي هغه په ساده زړه هغه ډاکو په ساده زړه څه کو واورېدو وی وفي السماء رزقكم وما توعدون هغه ته وایي ښه هغه تور اډال وسله چې وسره سو هغه ارتاو کړل وی بس وی زه چرته به ملاقات وشي امام اسماعیل ته وی زبس چرته به سو شي هغه ډاکو ډاکه پرې ښودله وخت تېرېده امام اسماعیل حج له تللی دی طواف کوي اکه ډاکو سره برخ په طواف کې شروع دی ډاکو طواف کې دی هغه ډاکو ته داسې وی دغې پسې هم څه ویلي دي کو ګوره خبرو ته یاده وه وی هغې پسې هم خدای پاک څه ویلي دي هغه آیات پسې نور څه شته هغه ته یا ویلي دي که نه وی سی ورپسې ویلي دي وی ورپسې ویلي دي چې فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون مطلب د آیات دا دی چې فورب السماء والارض د اسمان او د ځمکې په رب مې د قسمي چې دا رزق رسیدل بالکل حق دي لکه څنګه چې تاسو خبرې کوئ یعنی په خپله ژبه ته خبرې کوې ستا په ژبه بل څوک خبرې نشي کولی نو خپله ډوډۍ به هم خورې ستا ډوډۍ څوک خوړلی نشي هغه چې آیات واورېدو هغه ډاکو فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون هغه ډاکو ته وایي کم بدبختو کم کمبختو چې د هغه د الله په خبره کې شک و چې الله هم قسم خوري الله خبره خو هم څه ده حق ده او بیا الله قسم خوري چې قسم مې دی په رب د اسمان او د ځمکې چې دا رزق حق دی دا به رسي د کم بدبخته شک و او په شا لاړو او هغه آیات کریمه په اثر وکړو په بیت الله کې وفات شو ولې په ساده زړه یې سا اورېدلی و منګه زړه کې غونډانې ښې دي یو طرف ته سپراتی دي زمونږ پارټي دی یار بل طرف ته سپراتی دي زما لیډر دی یار بل طرف ته سپراتی دي زه ځان له یو هلک یم که زه اوس د آیات ومنم بیا به زه پیچې پیر چڼه کېږم
بیا به زکات راځم او زه بیا زما به حیثیت ټول ختم شي من ځان لزړه ډک کړی دی نو مونږ وایو آیات کریمه فایده ونه کړه آیات کریمه فایده ونه کړه ته آ کې پر شوي پر آوي کې پر شوي ساده زړه باندې چې څنګه واورېدو عمر رضی الله تعالی عنہ راغله سره دی قتل لري چې زه نبی علیہ السلام وجنما په دې اراده راغله دی خو چې وما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا واورېدل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ټینګ شو وی رسوي می ایمان راوړم رسوي می ایمان عمر هغه بدل کله کده غر عمر راړتاو کو قرآن دی او قرآن ته پاک سره راوړل پکار دي ساده سره راوړل پکار دي لا يمسه الا مطهر شه چې قرآن در سره ولګي او چې قرآن کریم کله ولګید چون با جان در رب ته جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود قرآن کریم دا هر سنه بالاتر واورا پیغمبر دا هر سنه بالاتر دی الله دا هر سنه بالاتر دی دا قرآن کریم دا هغه کتاب دی دا الله کتاب دی دا هر سنه څه دی بالاتر دا هر سنه بالاتر دی خپل خواهش ته قربان کا خپل جذبات ته قربان کا بیا دا قرآن کریم انوارات او برکات دا وستا زندگی ته را منتقل شي دا وستا ژوند ته چې کمدنو را منتقل شي مکمل زندگی ته هغې ته به د قرآن کریم را منتقل شي را منتقل بشي خو چې کله موږ په پاک زړه باندې قرآن کریم واورئ قرآن کریم د الله رب العزت کلام دی قرآن کریم د الله حکومت دی د الله حکومت دی د ځمکې دپاره قانون را لېږلی دی د ځمکې دپاره لکه د الله خو لوی کائنات دی که نه په هغې کې یو وړه صوبه چې ده نو څه شی ده صوبه ارض ځمکه وړه صوبه ده پکې وړه غونده کې صوبه ده تاسو سکول کې ویلي سکول کې هم وایي ساینس کې هغه 9 سیارې دي که سوره دي که نه په هغې کې د ټولو نه وړه جوړې عطارد ده وایي او بیا ورپسې مریخ ته او بیا ورپسې ځمکه ده لکه دا پکې وړه غونده کې ده خو په آباده دنیا کې څنګه مې وایي آباده دنیا کې د ټولو نه وړه صوبه ځمکه ده دا ټکه آباده دنیا ما سره یاد لره نو دا عطارد دی د مریخ ته اعتراض باندې در باندې بیا نه راځي هلته لا پلاټینګ نه دی شوی او که نه هلته لا پلاټینګ ماټینګ نه شغله دقه شانتې پرته ده که هلته به څوک پلاټینګ کوي زمونږ د یو ساینس استاد و هغه وی د دې نور باندې یو داغ لګېدلی دی دا نور نه دی په دې باندې یو داغ لګېدلی دی ساینسدانانو یې تجربه کړې ده انو وی دی توریږي څه کېږي توریږي نو چې دا داغ په ده باندې 2 نورو لګېدل دا داغونه نو بیا به دا نور زمونږ کار نشي کولی نو موږ له به بل نور پکاري بل نور به موږ له پکاري نو بیا به بل نور یي نه نو موږ به داسې ځای ته ځو چې هلته بل نوري وی د ټولو نه یو شان د ځمکې سره د ټولو نه مشابه ځای چې دی هغه مریخ ته څه شی ده مریخ هلته لکه کرونده هم کېږي او داسې غونده کې علاقه ده نو هلته بیا نور برابر دی نو بیا موږ هلته ځو نو ما ورته وایي جي پلاټینګ پکې د اوسه نه کوو وی څه شی نو ما جي کې بیا هلته ځای نه میلاویږي که نه ما پلاټینګ پکې نه کوو وی تار شی په خندا اړی وایي ما جي په خندا یې نه اړو ما خو لکه ته وایې چې یو ټکی شوی دی او 2 ټکي چې نور وشي نو که دې پسې د ویلی وی چې قرآن مجید کې دي چې نور تور شي نو قیامت په راشي نو خبره به ختمه شي نو ته وایې چې بل ځای ته به ځو که نه ما قیامت ته پکې څه کلکه که نه خو بس بل پله به ځو قیامت ته دا به شی روان شي وایي ته پکې نخرې کوې ما نخرې نه کوم دا به ورپسې ویلی وی نو ښه به ته ما مریخ ته ځو پلاټینګ هلته اوس کوو به مونږ لکه هلته به بیا پلاټینګ کوي ورورې کم جهاز کې به ځي او څومره کرایه به نه لي هغه ځانله مسله ده بیا خو بهرحال دا ځمکه چې ده په آباده دنیا کې ما ووایي په آباده دنیا کې د ټولو نه وړه صوبه چې ده هغه څه شی ده ځمکه ده د دې د تعمیر دپاره د دې د آبادۍ دپاره دا
د سالم کائنات یو صوبه ده او د سالم کائنات پارلیمنت چې دی هغه ملای اعلی دی او داغي بادشاہ چې دی نو الله دی داغي بادشاہ الله دی او د هغه زمکه د پاره دی بر اسمان نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دا ټول صوبې دي د دې هر یو د پاره خپل خپل قانون دی واوها فی کل سماء امرها په یو اسمان د پاره خپل خپل نظام دی چې دا لومبه اسمان په دې قانون چلیږي دویم با په دې چلیږي دریم با په دې چلیږي نو دې زمکه لوم الله رب العزت یو قانون څه کړی یتنزل الامر بینهن پکشته کې نشته پکې پیسې وو تم روزه کې یادی کسی سره نو یتنزل الامر یدبر الامر من السماء الى الارض شته کې نشته ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون دا د زمکه د قانون خلاصه وا انه لا اله الا انا فاتقون د زمکه د قانون خلاصه را د امن خلاصه يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم طلاق یوم هم بارزون دا د زمکه د قانون نه چھوڑ دی او دا غي د بدلی رز دا د بدلی رز دا نو د زمکه کې قانون او نظام دا به د الله وی دا به د الله وی د هغه قانون جاری کون کې او د هغه قانون عملی کون کې حضرت انسان نے انی جائل فی الارض انی جائل فی الارض خلیفہ آغا قانون اللہ را لے گلے دے دا انبیاء لے ورکڑو لگ 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 نبی علیہ السلام لے مکمل ورکو الیوم اکملت لکم آغا نظام مکمل کو دا سالم اسمکی دا پارا یو قانون اللہ رب العزت مقرر کردے دے او داغی پتندی لکلی دی چھ ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی دا د اسمان نه مقرر شوی نظام د زمکه د پارا د دې په حقانیت کې اس شک لا ریب فی بدی باندې اعتماد کوي دا ستاسو د ژوند نظام نه دا زمکه له الله رب العزت را لګل نظام نه دا صرف د تلاوت کتاب نه دی چې ته تلاوت کوا او قانون نه غیر چلاوا ته تلاوت کوا او رسمونه او رواجونه د خپل پښتونولای کوا ته تلاوت کوا او ته زندگی چې دا هغه د انګريز یا د هندو په نظام باندې چلاوا نه 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 دا مکمل څه شی دی دا نظام زندگی دا نظام حیات ته الله رب العزت مونږ لرا لګل دی مونږ لرا لګل دی دا قران کریم د دې پاڼونه خپل ژوند ته منتقل کول دي خپل زندګی ته منتقل کول دي چې کله انسان دا عملی کی او دا بل تخی انسان به انسان شي او انسان به خلیفہ د الله شي خلیفہ به د الله شي دی به د خپل عبادت په مقصد پوره شي او د خپل خلقت په مقصد بس شي کامل شي چې کم مقصد لده پیدا شوی دی هغه باندې بده ال راضی چې کله د خپل جون چا تراوړي قران تراوړي د قران په سانچه کې خپل جن واچو نو انسان به انسان شي انسان به انسان شي او انسان به د الله رب العزت بنده شي او انسان ته به د انسانیت تاج ور پسر شي او که د قران نه سمره لريو دې به انسانیت نسوي لري انسانیت نه لري وي دا قران کریم نے اللہ رب العزت منگ لدار علی گلے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د پاره خدمتونه کړې دي څه کړې دي خدمتونه کړې دي دا قران کریم خور کړی دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها چې تاسو شو نو کان خلقه هو القران داغه عمل زندگی ټوله چې ونه بس شو قرانونو ارس چېونو قران
او نبی علیہ السلام با قرآن کریم رسو آواز بے لگاو الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوا كلام ربي سوکشتنا چاگئی ما خپل کلی تبوزی چه زوات قرآن مجید ہوا ما قریشو پا قرآن پابندی لگاولے دا تا نبی علیہ السلام مقصد قرآن کریم رسولو نبی علیہ السلام داغی دا پارا محنتون کری دی او چه کلی محنت پلار کے رکاوٹون پیخ شوی دی بیا رکاوٹون هم لری کری دی رکاوٹون لری کریو دا محنت نم مکی محنتو او دا رکاوٹون دا لرکولو نم مدنی محنتو نبی علیہ السلام محنت کو مکی محنتو دعوت تعلیم تزکیہ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم دا دا نبی علیہ السلام محنتو پدے محنت کے رکاوٹون راتلل چکل مدنی زندگی شروع شوا بیا نبی علیہ السلام رکاوٹون ختمول آغا رکاوٹونو اغو قاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ رب العزت دا دین دا پارا جنگو کئی دا دین دا پارا جنگو کئی آغا نبی علیہ السلام مدنی محنت آغا رکاوٹون ختمولو نبی علیہ السلام دوارا محنتون کری دی دا دی دا پارا لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ او لیظہرہو علی الدین کلہ ویکون الدین کلہ للہ وربک فکبر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چه اللہ رب العزت کبریائی شی او قانون او نظام د ژوند اللہ شی د دې د پاره نبی علیہ السلام محنتونه کړی دي تر سورۃ الاعراف پوری انعام اعراف دا مکی محنتونه انفال او توبه دا مدنی محنتونه انفال کی مدنی محنتو داغه د پاره قوانینو سورہ توبه نا آگے کی دا مدنی محنت دا آگے دا پارا چه کم رکاوٹون غرزون کی خلقو دا آگے دا ختمولو بیانو دا آگے دا تفصیل بیانو پورا تفصیل دا آگے دا پارا کو اعلان جہادو پس دا قوانینو دا قتالنا دا آگے نرستو اعلان جہاد کو انشاءاللہ زمانگا درس پا دا سورہ توبین شروع کی گی نند ابتدا دا پارا دا کافی ہوا اللہ دی منگلہ دا قرآن مجید نا دا فائدے غستل توفیق نصیب کی سورت انفال پوری 13 کال درس شو انشاءاللہ الرحمن سبانبا دا سورت توبینا درس قرآن کریم اغا شروع کی گی ٹیم 9 بجے ساڑھے 8 پہ انشاءاللہ درس شروع کی 8 بجے با انشاءاللہ الرحمن درس شروع کی گی ملگری اغیل ازان را رسوئی انشاءاللہ الرحمن یا سبا کی خیری با دا ماخام دا درس اعلان کی سبا کی خیری نبا نند ماخام درس ملگری برا پروشی زن ملگری پلارو باندی دی اغیر رابطی کڑی دی اغیب اوم انشاءاللہ الرحمن را ورسی نند ماخام با درس چکی سبا و سر انشاءاللہ دا ماخام نبی درس کی اللہ انشاءاللہ دعاو کی یا رب لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی وعلى المغفرہ اللہ رب العزت تی زمانگا کڑی گناہونا معاف کی آئندہ کی دی اللہ رب العزت منگ دا گناہونا نور ساتی اللہ رب العزت تی دا درس قرآن اخبل دربار الہزال کے قبول و منظور کی سنگ اللہ رب العزت منگلا دراجہ مکیدلو دزدہ قولو دا پارا آغی توفیق راکو دغا شانتی دی اللہ رب العزت منگتا دی حقیقت نصیب کی اور اللہ رب العزت تی منگا پا قرآن مجید بانے صحیح طریقے سرپوئے کی قرآن مجید چی کمن وارات و برکات تی اللہ دی منگتا نصیب کی ایزا کی درس قرآن بنیاد زمانگا حضرت شیخ القرآن سابق صاحب رحمہ اللہ تعالی خیو اللہ رضا دا غید پارا صدقہ جاریہ کی اور اللہ رب العزت دا غید مرکز لا مزید ترقی نصیب کی ام ظاہری ام روحانی اور دار دا اللہ رب العزت دا غی روح تا ڈالائی کی اور اللہ رب العزت دا غی درجات اچت کی دارنگی دا مولانا حسین لی سے دا غی والدہ اللہ رب العزت دے در سر دا غی دیر محبت
الله دې د هغوی درجات اوچت کړي او الله رب العزت دې د هغوی دپاره د ثواب ذریعه وګرځوي په دې محله کې محلې والا دارنګې نور ملګري معاونین دې سره ډېر زیات تعاون کوي الله رب العزت دې د هغوی دپاره د ثواب ذریعه او د برکتونو ذریعه وګرځوي زنانه را جمع کېږي الله رب العزت دې ټولو د قرآن مجید باندې پوهه او د هغې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله رب العزت دې زمونږ ټوله معاشره د قرآن په رڼا کې آباده کړي الله رب العزت دې زمونږ نه رضا شي الله دې صحیح ویلو د صحیح زده کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي علما او طلبا او خپلې چوټیانې او عوام ورونو خپلې چوټیانې وقف کړي دي او هغوی راغلي دي د قرآن مجید د درس په نیت باندې الله رب العزت دپاره راغلي دي الله رب العزت دې د هغوی سینې قرآن ته کلاو کړي او الله رب العزت دې د قرآن کریم صحیح فهم او صحیح پوهه او د الله د خوښې طریقې سره د ویلو د زده کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي چې کوم د الله رب العزت مرادي په هغې دې الله مونږ پوهه کړي او په هغې دې الله رب العزت مونږ وچلوي الله دې زمونږ نه رضا شي الله دې چې څه ضروریات د طلبه کرامو الله دې د غیبي خزانو نه پوره کړي الله دې محلې والا او مدرسې والا او د صحیح خدمت کولو توفیق نصیب کړي الله رب العزت دې زمونږ نه رضا شي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین